هر قسم خلک پر راځي اره پارټي به خپل منشور باندې او په خپل کارکردګۍ باندې خبرې کوي زمونږ د میډم سره د 13 کالو نه یو تعلق دی پابینای کلی سره هم تعلق دی وادي کنډاو سره د یو ځل ضلعي ممبر پاتې شوي دي او بیا هغې نه پس صوبایي منسټر خو د دې پوره ثوابای چې څوک هم دی له خوا له تللي دي نو دی دې نه دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای یا پلان کې زما ملګری دی په بیسک کې هغه د ما د ټیلیفونو کې باقاعده را پاسېدلي دي ورسره او د هغې چې څه جایز منډه تړله وه نو هغه یې ورسره کړې ده دلته به دې ګدون سټیټ ته به وګورو زما دا کشران رونه ولاړ دي ډېر به پکې ما پېژني هم دې کارخانو کې ما هم 14 کاله ډیوټي کړې وه د نن نه که 15 کاله وروسته مونږ نظر واچو نو 3.5 روپۍ تنخواه به وه خو په هغه 3.5 روپۍ باندې به ټول کور چلېده نن که تاسو وګورئ که دا سرنجان دي او که دا ټکسټایل میلونه دي 18 روپۍ تنخواه ورکوي که په کور کې 8 تنه دي او که 10 تنه دي د کور هغه خرچه هم نه برابرېږي او الټه که وګورئ تپوس دې نه وکړو او یا 8000 روپۍ به هغه پسې د بجلی بیل هم بقایا شوی دا ولې دا 13 کاله چې تېر شته یا 15 کاله په موږ باندې دا نایل او حکمرانانو د هغې نه دا حالات جوړ شه چې د دې ځای نه کارخانې ختمې شلې وایي موږ سیپیک ورکو دا څنګه سیپیک ته چې ته دلته کې زما 1 لاک بچي بېروزګاره کوې د دې ځای نه مشینري اوچتی او په مردان کې ورته کارخانه جوړه پکار دا و چې د نوی سیپیک جوړاو چې د دې کارخانو نه مشینري نه اوچتولې د سرحد ټیکسټایل میل نه مشینري اوچتېده ما ته یې هلک رنګ وکړو وي ممبر صاحب دلته نه مشینري اوچتېږي زه په موټر سایکل لاړم هلته کې په موقع باندې مې وکتله چې دا مشینري اوچتېږي او که نه دا ګپ دی هسې چې مې کتله ټریله ورته ولاړه وه او لیفټر یې لګیا وي مشینري اوچتولې ما ورته دا څه کوئ وي دا مردان ته وړو ما میډم ته رنګ وکړو ما دلته د ګدون نه مشینري اوچتېږي د سی پیک په نوم باندې دا حکومت وایي چې موږ 1 لاک نوکرۍ ورکو دلته زما 1 لاک بچي بېروزګاره کوي او هلته مردان کې ورته په شګو کې ارزانې ځمکې دې منسټرانو ځان له اخیستې وي او هلته کې په ګران قیمت باندې په حکومت خرڅولي نو ما د دلته نه مشینري اوچتی زما بچي بېروزګاره شله دې ما ته ووایي موبایل بند کوي تا ته به په نیمه ګنټه کې 20 منټه کې به در سره رابطه وشي 10 منټه پسې راته وایي په پی ټي وي پروګرام چلیږي وي هغه وګوره په پی ټي وي ورپسې پروګرام وکړو نیمه ګنټه چې کېده انډسټریل والا چیف سیکرټري ما ته ټلیفون کوي چې ته مهرباني وکړه او میډم ته ووایه چې مخکې بل چاته وینا نه کوي زموږ د نوکرو مسله ده ما ستا نوکري دې سر وخوري خو دلته چې زما بچي بېروزګاره کېږي نو هغه درته نه ښکاري هغه مشینري چې تر هر ځای پورې تللي وای هغه ځای کې خواته واغی خو واپس یې بیا هغه ټوله مشینري په ساره ټکسټایل کې زموږ موږ دا ټولې پاټۍ کتلې دي دې خور سره چې د 13 کالو نه ولاړ یو نو په دې کې راته یو قابلیت ښکاري که د کلي معذوره دی که تور سرې ده که یو غریب دی چې څوک هم ولتلي دي نو دا ترې نه دا تپوس نه کوي ته څوک یې د هغې هغه جایز خدمت کوي پرون په چوټلاور کې پروګرامونه وه نن ما چې په ثوابای کې د شپږو پروګرام وکتله او نن دا په بیسک کلي کې زه څه وینم نو دا ټول د غریب آواز دی او د دې پارټونه انتهایي تنګ شوي دي ځکه دا خلک نن ناپاسي او دې خور له لاس ورکوي زما ورونو په دې انډسټریل سټیټ کې کالونۍ جوړه شوې ده 1154 پکې یو پلیټونه دي 50 بلې غاړې ته کورونه دي او 100 بلې غاړې ته دي په ایمان باندې ووایئ د دې بیسک پکې څو تنه پاتې کېږي چې کله د دې خور منسټر شته دا معراج دي او د سجاد د دی به ترېنه خبرې زه ولګېدم ما زه والا لړم ما ورته ووایي چې میډم دلته کې دا کالونۍ ده ټولې د پنجاب خلک راوسته دی آباد کړی دی پکې هغوی ما ته ووایي هغه ټایم هغوی د 50 پلیټونو آډر وکړه چې لومبیا پکې دا 50 خالي کوي تاسو خو بیا هغه نګران ګورمنټ ختم شو انشاءالله دې ځای کې درته ولاړ یم ستاسو ورور یم او په دې خور باندې مې دومره یقین دی چې په 8 تاریخ موږ دا الیکشن وګټه نو په 9 تاریخ په دې کالونۍ کې یو نه دا کارخانې دې له صرف مراعات پکار دي دا مراعات دا نه دي چې ته سی پیک جوړی په مردان کې ورکا په ډېر اسماعیل خان کې د مولانا صاحب خلکو له ورکا یا په لړکانه کې او یا په بلوچستان کې ورکا موږ دلته کې بېروزګاره خلک دی دا کارخانې موږ له په څه په دغه کې نه دي راکلي جایز کې دا د پیمو په بدل کې موږ له راکړي دي نو لہذا موږ میډم ته هم دا خواست کوو
چې کله په اقتدار کې رالی لومبای به دا کارخانې په سیپیک کې اچای چې د دې سوره مراعات یا به ته واپس کړئ او په 5 کیلومتر کې چې دې کارخانو سره دا کم کلی دي دا موږ سره دا وعده شوی وه چې په 15 کیلومتره کې کم خلک پاتې کېږي بله ورځ زما د وروڼو د سوی ګیس خبره کړې وه دا چې کله انور سیف الله منسټر و او په 96 کې دلته راغی ما په ایجه کې ډیوټي کوله او زه ورته ناست وم هغوی دا وعده کړې وه چې په 15 کیلومتره کې به دې کلو له موږ سوی ګیس ورکو نن د ګندب نه علاوه ماته یو کلی وښیه چې هغې له ګیس ورکړی دی نو لهذا زه میډم ته دا وایم چې دا چاپیره څومره کلي دي دا د کارخانو په موږ لیاز نه دی چې موږ له به دا ګیس راکوي یا مراعات به راکوي دا چې دلته کې دا کمې اوبه خرابېږي یا د هوا دا ګیسونه د دې کارخانو نه دغه کېږي د هغې متبادل به په دې 5 کیلومتر کې چې کم کلي راځي په هغې کې دا بیسک هم دی ملک آباد هم دی پابیڼه هم ده ورسره مینای دا چاپیره دا 15 کیلومتره کې دا کلي راځي نو دا د حکومت ذمہواري ده چې هغوی به موږ له دا ګیس راکوي